نو په دې وطن کې څه نشته دلته پټرول شته دلته هر قسم معدنیات شته دلته ګیس شته دا زرعي ملک دی او په دې زرعي ملک کې غنم د دنیا شی پیدا کېږي خو بیا نن څه وجه ده چې مونږ در په در ګرځو په لینونو کې ولاړ یو او اوړو پسې د اوړو تروړه 2500 روپو ته ورسېده نو دا څه چل دی او بیا د افسوس خبره خدا ده چې دا هر څه وشو نو د چا د وجې وشو د کومو خلکو د وجې چې نن په مونږ باندې کات راغی د کومو خلکو د وجې چې په دې وطن کې هر څه وو د سرو سپینو نړکو مو هېڅ شی نشته هغه خلک اوس روزي نو موږ د مهنګۍ خلاف مظاهره کوو انا کته د چا خلاف مظاهره کوي په صوبه کې ستا حکومت دی د یو پارټۍ په مرکز کې د بلې پارټۍ حکومت دی یو وی دا غل دی بل وی دا غل دی مو وایي تاسو دواړه غلې حقیقت دا دی چې دواړه غلې دې عوامو ته مو چل جوړ کړی دی صرف د عوامو خبره ده د دې د عوامو خبره ده نور هېڅ نشته ګورئ ملګرو په دې یو کال کې په 2022 کې 80% چې دی نو دا د تیلو قیمتونه سیوا شو دې وخت کې پاکستان د دنیا په 15 مهنګا ترین ملکونو کې دی دا د شرم خبره ده اوړه چې دی مهنګایي عامه مهنګایي چې ده ټوله نو دا 33% سیوا شوه پرون مونږ دلته کې پیاز په 240 او 250 روپۍ کیلو اخیسته خو په کوم وخت کې چې مونږ دا په 240 او 250 روپۍ کیلو اخیستلو د چا نه چې مونږ جدا شوي یو انډیا چې تاسو به وایئ چې دا غریبانان دي هلته په 25 روپۍ کیلو دا څومره د شرم خبره ده او بیا مونږ ځان ته مړه زرعي ملک وایو دا زرعي ملک دی چې په د زرعي ملک پرون چې دی نو د یوکرین نه غنم راوغوښتلو او سبا د روس نه راغواړي او بله ورځ د بل ځای نه راغواړي نو دا د افسوس او دا نه چې غنم نشته یو خبر یاد ساتئ په مردان کې ګودامونه ډک دي سرکاري په پېښور کې